سردار ته ووایه نن د سوات د هغه ځایونو طالبا په منځ کې کمشنر ملاکنډ ډویژن څه محسوس کوي چې دا نوجوانان به راځي د ملک دفاع به سنبالي د دې اقتدار به سنبالي تاسو څه محسوس کوئ سر زه نن ډېر خوشحاله یم استاسو شکریا ادا کوم چې تاسو مال موقع راکړه چې زه ستاسو د چینل په وساتت د سوات او عوام خاص کر د سوات او د ملاکنډ ډویژن ټول عوام ته مخاطب یم دا کیډټ کالج سوات 2011 کې دلته اسټابلیش شوی دی او تاسو ته پته ده د خطه چې دا نو د ملیټنسي په وجه نه ډېر دلته حالات خراب وو ډېر ټربولنت وو الحمدلله زمونږ فوج زمونږ قوم زمونږ خلکو قرباني ورکړي امن او امان قائم شو بیا دلته داسې یو ښکلې تعلیمي اداره اسټابلیش شو نن شپږم کال دی او دا ما خیال دی دویمه انټري ده چې دا پاس آوټ کیږي لګیا دی او د کې د فرست 20 پوزیشنز دي کنه هغه کې د بورډ کې پوزیشنز کوینچ کړي سه 20 کسانه پورې پاک آرمی ته تللی دي داسې نه کسان ډاکټران جوړ شوی دي داسې وته کسان چې د انجینرینګ یونیورسيټي ته تللی دي نو دا زموږ د فیوچر لیډرز دلته دغه کېږي پیدا کېږي زه تاسو ته یو خبره کوم چې دا ایجوکیشنل انسټیټیوشن چې دا واحد یو اداره ده سکولونه ته واسطي ځکه چې د دې مستقبل د دې قوم مستقبل د دې خاندانانو مستقبل چې دی په تعلیم کې دی ترنګ جهان مننه خبرو کولو ترنګ جهان مننه مهرباني